زما ډېر محترم استاد العلماء زاهد العصر حضرت مولانا بولان صاحب، حضرت مولانا باران صاحب، حضرت مولانا عبدالله صاحب، په سټیج باندې نور علماء کرام او عام مسلمانانو، نن موږ تاسې الله رب العزت په یو داسې ځای کې سره راټول کړل چې دغه ځای مورد د انواراتو الهیو د الله تعالی ده، او دغه ځای ته نن یو دوه نوجوانان د موږ ملګري لکه حضرت مولانا فیض الله صاحب، حضرت مولانا بسم الله صاحب، داسې انسانان چې یقینا زه دا نسم ویلی چې زه اوس څومره دوی کوم وخت سره تېر کړی ده، هغه د دوی کمالات، د دوی آداب، د دوی پوهه، د دوی انسانیت، هغه سره تاسو څرنګه بیان کړم. خو بس دا بیایي الله رب العزت دی دوی په دې خپل مقصد کې موفق ولري. الله تعالی دې نور مزید دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې امت بالخصوص دې خپل قوم دفاع الله تعالی صحیح توفیق ورته نصیب کړي، او والدینو ورونو قریبانو ته هم دې عظیم سعادت دې لوی نعمت مبارکي ورکوم. الله تعالی دې دوی دا قرباني قبول کړي. مسلمانانو ورونو مدارس ټول مدارس دي، علماء ټول علماء دي، خو لیکن په خلکو کې فرق وي. پښتانه یو مثال یایي الان ترکای دي هر چا زده ده، خو خوله دې ملا عثمان غواړي. نو علماء ټولو ته د موږ سر ټیټ ده، د نبي علیه الصلاة والسلام وارثان دي. خدا سے شیخ لکه حضرت اقدس حضرت خلیفہ دین محمد صاحب دامت برکاتهم العالیہ، دا بیا یو ځان ته انسان الله په دې دور کې پیدا کړی. ځینې علما داسې وي چې هغه صرف د خپلې سینې څخه هغه اقوال مبارکه د نبي علیه الصلاة والسلام دا سینو ته نقل کوي، د خپل دماغ او د زړه نه هغه کسبي علوم هغه خپلو شاګردانو ته نقل کوي. بعض داسې انسانان وي چې هغه د علم ظاهر د شرعیت سره سره د خپلو شاګردانو سینو ته ولایت نقل کوي، بزرګي نقل کوي، د خدای یو لوی ولی الله جن جوړوي. هسې د موږ د دیوبند په خاندان کې یو خاندان علمي خاندان د حضرت شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه یو علمي خاندان وارثو، یو داسې وجد او داسې استغراق ورباندې راغلی چې د یو لوی ولی الله جن جوړ کړی. خو بدبختانه شاه صاحب مبارک چې کله بار راووت یوې بلې خواته ګوري، نوجوان نسته، بوډا نسته، ښځه نسته، ماشوم نسته، د ده د حجرې په وره کې یو سپی پروت ده، او سپی هم ډېر کمزوری سپی ده، سپی هم په من سپی ده. د شاه صاحب دغه نظر په دې سپي باندې ولګېدو. حضرت صاحب په خپل خطبات فقیر کې لکي د دې یو نظر په وجه باندې الله رب العزت د دې سپي نه داسې سپی جوړ کړو چې کله به دا سپی ولاړ سو سپي به ټول ورسره ولاړ سو، چې کله به دا سپی سپو ته ورغلی دا سپي به ټول د احترام په شکل سرونه به یې ښکته زړوي او د ده مخ ته به راروان، او چې کله به سپی یو ځای کې کښېناست دا نور سپي به د اتحیات په شکل ناست و د دغه سپي
ته به یې کتل مقصد دا ده دغو نوراني چهرو ته داسې مه ګورئ د دغو سترګې د اته میاشتې د نبي علیه الصلاة وسلام په صحیح احادیثو باندې لګېدلې په دغو چهرو باندې د وخت د یو لوی ولی الله بلکې مجدد د دې زمانې بلکې شمس المشایخ د هغه انسان غوندې د لو استوی د اته میاشتې په دې باندې سترګې لګېدلې که دا انسانان یووارې هغه د مرحمت او د هغه شفقت نظر په دې مجمع باندې واچوي انشاءالله ثم انشاءالله دا مجمع به الله تعالی د صغیره او کبیره ګناه وجه داسې پاکه کړي لکه هغه ماشوم چې نه وي د مور نه پیدا شوی مسلمانانو ورونو په دنیا باندې یوه افترا خوره ده یهود او نصارا انسانانو ته دا ذهن ور جوړوي دا فکر ور جوړوي چې په دنیا کې هغه انسانان چې هغه رجعت پسند انسانان دي په ساده پښتو کې درته وایم یعنی پریشانی جوړونکي انسانان په معاشره کې پاته انسانان چې هغه په دې ژوند کې پاته انسانان دي هغه نور څوک نه دي هغه د طالبان او ملایان دوی دا یایي چې په ټول انسانیت کې نن پاته طبقه چې دي هغه یا طالبان دي یا ملایان صاحبان دي او دا مدارس دي دا د رجعت پسندۍ مراکز دي اصل کامیابی خوشحالی ترقی دا په سکول کې ده دا په یونیورسټۍ کې ده دا په کالج کې ده په مدرسه کې خوشحالي نشته په مدرسه کې سکون نشته په مدرسه کې ترقی نشته خو چونکې عوام مسلمانان هم اکثر داسې دي چې د دوی دغې خبرې چې خنن متاثره شوي دي چې ورته وایي چې بچی طالب کا بچی حافظ کا بچی عالم کا دی درته یې مولي صاحب د ما بچی به بیا څه خوري دیو به بیا ژوند څرنګه ژوند دي او په معاشره کې دا زندګي سره کم کوي لیکن زه خبره ډېره مختصره وم زه یم هم بیمار خپله باندې که مونږ تاسې یو وارې هغه دور ته نظر وکړو چې په کوم دور کې مدرسه نه وه مسجد نه و خانقاه نه وه مرکز نه و عالم نه و روحاني علوم نه و په هغه معاشره کې د انسانانو کومه زندګي وه او چې کله بیا دنیا ته مدرسه راغله جومات راغلی خانقاه راغله علما راغلو روحاني علوم راغلل بیا د انسانانو کوم حالات زه خبره ډېره مختصره وم چې کله نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دنیا ته نه و راغلی په هغه وخت کې د انسانانو د خپل ځان سره رویه سره کم وه د خپل اولاد سره یې رویه سره کم وه د خپل ناموس د خپل عزت سره یې رویه سره کم وه د خپل مال سره یې رویه څرنګه او د خپلو قریبانو سره د هغو رویه سره کوله تفسیر روح البیان علماو ته معلوم ده هلته را نقل کوي چې د هغ دور انسانان د جاهلیت دا ششکار ګرځېدلي ول یو انسان به دومره مست و د مړو د تاسې د رمق دا لوی روډ ته به ووت په دې لوی روډ کې به یې پښه وغځوله او یو اعلان به یې وکړو چې نن په معاشره کې داسې څوک نشته چې ما دا پښه راټوله کړي نور جهال به خبر سول را به ولاړ ورته وبدرېدل چې د دې لارې نه پښې ټولې کړه د بل پښې نشم ټولولی بل به توره یا تبر ورسره واخیست دا پښه به یې ورنه کاټ کړله په سیورو کلو باندې به دا بدي وه بیا به روانه وه په دوی کې دا عار و پیغور چې کله به په انسان باندې مسکنت او غربت رالی نه به یې د چا نه څه غوښتل نه به چا څه ورکول خپل واړه واړه بچیان خپله ښځه او کور دا به یې
کېدی دا به یو سارا ته وایست یو تانبو به یې ودراو یو لوی لهر یو لوی لرګی به یې واخیست ماشومانو ته به یې پښې ور وتړې لاسونه به یې ور وتړل نرګاړي دا به په وره کې ورته ولاړ ول شاوخوا علاقې به ټوله ورته کتل د دې ماشومانو او د ښځو به چیغې وې اوبه پلاره اوبه اوبه پلاره اوبه اوبه به یې غوښتې نه به چا اوبه ورته راوړې نه به د څوک ورته را پرېښودل دا واړه واړه ماشومان د عربو په ګرمه خاوره باندې به یې لکې وهلې یو یو به په حق باندې رسېدل ښځې او نر دا به ټول ختم شول د هغه نه به وروسته دا نور اهل معاشرې وویل درځئ د فلاني کور په حق باندې ورسېدل دا رویه بیا د دوی د خپل ځان سره وه نبي علیه الصلاة والسلام په مجلس کې به یو صحابي داسې مغموم ناست خفه او پریشانه به ناست نبي علیه السلام پوښتنه ځینې وکوله اوس ولې خفه یې اوس په ایمان مشرف یې اوس خو د ما صحابي دی ورته یا رسول الله غمجن به ولې نه یم د ما اته بچی پیدا شوي اته بچی لیکن د اته سره بچی دا به ما د سر تر ویښتانو نیولې پلاني کوهي ته به مې ورغورځارې کړې ډبره به مې ویستلې تر هغه وخته پورې سا به یې وختل خو لیکن یو ورې داسې وسول چې زه په سفر کې وم د ما یوه بچی پیدا سوی وه بغیر د خبر نه اچانک په کور ورننوتلم د خپلې کډې سره مې یوه ډېره حسینه جمیله او هوښیاره جنکۍ پیدا کړله ما ورته ویل دا څوک ده دې راته وویل ول دا د موږ د ګاونډي د کور یو ماشومه ده زه بچی لرمه نه بچی ټولې تامړې کړلې دا د خپل سوچ د بدلولو دپاره ما دا بچی دلته راوړې ده ول یو دوه ورځې دې بچی د ما سره دومره مینه محبت شروع چې د ما په دا غېږ کې به پرته وله او د ما دومره مینه محبت به سره پیدا شو چې ما ملګري پرېښودل مجلسونه مې پرېښودل 13 ګنټې به د دې سره ناست وم خو کله چې مور پوه شوله چې د دوی په مابین کې اوس محبت پیدا شو نه یې مړه کوي ول ما ته ویل ګوره خبروم دی خو پام کوه چې جاهلیت غلبه در باندې ونه کړي ول مال څه کیسه ده ول ډول همدغه دا د تا بچی ده ول په ما باندې ټوله شپه په یو سوچو او فکرو کې تېره شوې چې اوس به نو سبا سوخ د رواني بیا به د دې رشته د تا نه غواړي سهار ته مې دغه بچی د لاس نه ونیوله په یوه بانه مې د کور نه وایستله ښځه یې زاړي لیکن بچی تم دا احساس اوسي په دغه دور کې د پلرو سلوک هغه د خپل اولاد سره د لورانو سره برابر نه ده ول داسې مې کله راوایستله د ما دې لمن ته به یې لاس راواچوه ما ته به یې ویل بابا ما مه مړه کوه زه د تا لور یم هماسې منع کې ول د ما نه اوښکې تویېدلې یو طرف ته مې اولاد او بل طرف ته زه جاهلیت نه شوم پرېښودی چې ما دا ژوندی پرېښوی هغه د حرم په څنګ کې هغه زوړ کوهي ته مې راوستله ول دې منډې ولې لیکن ما څه کول ما د دې سر تر ویښتانو راونیوله او هغه کوهی چې په سوال وړې ماشومې پکې پرتې او ما دې کوهي ته ورغورځاره کړه چې کله دا کوهي کې ولګېدله بیا یې د کښېنه خوا ناره راوکوله ما ته یې ابي پلاره مړه دې کړمه ول ما بیا له پاسه په ډبرو باندې ویستله تر هغه وخته پورې چې تر کومه وخته پورې د دې غږ په کوهي کې ورک شي یا رسول الله غمجن به ولې نه یم یا رسول الله مغموم به ولې نه یم نه بچی مې ژوندی په خپلو لاسو ته د خاورو لاندې کړي دا حالاتو د هغو انسانانو چې مدرسه نه وله جماعت نه و خانقاه نه وله
لدونی او روحانی علوم نو د خپل عزت سره د انسانانو تعلق سره کوي د خپل عزت سره د دوی رویه دار کومه علماء صاحبان ناس دي مشکات شریف کی حدیث مبارک ده سکله به د ښځې میړه مړ سو بیا به دا ښځې د خپل میړه عدت تېروله نو یوه خصوصي کوټه جوړوله دا ښځه به یې په دغه کمره باندې نه ایستله دروازه به یې پسې بنده کړله شاته به یې اخیر وله یوه دومره کمه مورۍ به ورته خلاصوله دغه ښځې به حیا دې وي د ژوند ټول ضروريات په دغه کنکلۍ کوټه کې دلته پوره کول دلته به اکسیجن ختم سو د وجود نه به داسې جراثیم پیدا سول چې تقریبا په دې ګلۍ کې په دا ماله کې به چا وخت وای تېرولی د دې مورۍ نه به یې یو ټوک ټوک مړی دې ته ورغورځول دوی به څه کول د دغو جراثیمو به یو ټیسټ کاوه ټیسټ به یې داسې کاوه یوه ژوندۍ کوتره دا به یې راواخیستله دا کمرې ته به یې غورځاره کړله که به دا کوتره مړه سوله دوی به پوه شو ویل به یې چې اوس د ښځې عیده ذاتي به ستا مدنور انتها ته رسېدلې کوترې به دا جراثیم نه سوی برداشتولی بیا به دا دروازه ماته کړله دا به یې راویستله انسانان به جنډارېدل په داسې حالت باندې به وله تور به ورسره ول مخ به یې ور تور کړو سر به یې ور لوس کړو په خره باندې به یې سپره کړله لکه مولوي فیضالله صاحب داسې نوم څومره خلک راغلي دي دومره انسانان دا به ټول راغلي وړو ماشومانه به چپل په لاس کې ډبرې به یې په لاس کې ولې دغه مظلومه دا به په خره باندې سپره وه په دا ټول کلي کې به یې په ډبرو باندې ویستله دغه نه به یې وروسته کور ته راوستله چې بس اوس د دې عیده زادي تامه ده د دغو خلکو د خپل ناموس سره د دغو خلکو تعلق راځي د مال سره د دوی تعلق هغه دا اوس دوی ټوله جوارګیري کوله د مال مینه محبت دومره ورسره د دوی د زندګي مقصد خالی د خپل ځان سربېدل د خپل ځان مرضي کېدلو بیا یې د چا مور هم پوروله خور یې هم پوروله ماشومان یې یتیمان کول خو لیکن چې دی خپله خېټه وسله لیکن چې کله قرآن راغلی مدرسه راغله خانقاه راغله روحاني علوم راغله انسانان دوه قسمه سول یو قسم انسانان هغه ول سرالو مدرسې ته په مدرسه کې طالبان سول د نبي علیه الصلاة والسلام شاګردان جوړ یو قسم ته انسانان داسې ول چې هغوی د دوی دښمني او عداوت شروع د یوې سطحې کسان د یوه قوم سره تعلق لري د یوه ښار سره تعلق لري د یوه رواج سره تعلق لري د یوه نوم ده صدیق اکبر د بل نوم ده ابو جهل د یوه نوم ده حضرت عمر د بل نوم ده شداد عتبه لیکن څه وسول اوس به موږ تاسې دا سرچ وکړو معلومات به وکړو چې په دغو دوو کې کوم انسانان کامیاب شو کوم انسانان هغه ناکام حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د مدرسې تعلیم د الله تعالی څه ورسره کوي په مدینه منوره باندې زلزله راځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مځکه په لټه باندې وایي ورته یې چې په تا باندې کومه ګناه عمر کړې ده چې ته شورې ځکه یا خبره مني ځکه په آرام باندې راځي اور بلیږي په اسمان کې دودونه راپورته کېږي په خلکو کې یو هیبت یو چغې وبغارې دي حضرت عمر رضی الله عنه تازار ورته شوروي ول په تا باندې عمر عدل نه ده قایم کړی
خبر منی اور مړ کیږي د جاهلیت یو غلط رسم رواج و ښځه یې به یې وړله رودل ته به یې غورځوله بیا به د رودل اوبه راتللې حضرت عمر یو کاغذ ورته لیکي په کاغذ کې ورته یایي رودنه که د خدای په امر چلیږي خو چلیږه او کینې موږ د تا ته ضرورت نشته د رودل اوبه په جوش باندې راځي اوبه یې جاري کېږي او عجیبه خبره لا بله ده حضرت صاحب لیکلې ده چې یو وخت راشي وسول د مجاهدینو یو لښکر تیارېږي مالک بن سنان نوی ایمان راوړي مسلمانېږي په دغو مجاهدینو کې دی هم روان چې کله جهاد ته ولاړی نو په جهاد کې مالک بن سنان په نیزه باندې لګېږي په شهادت باندې الله تعالی رسوي لیکن د مور یو بچی ده صحابه کرام د هغه جنازه څه کوي چې بېرته راځي نبي علیه السلام ډېر خفه ده چې اوس بیا مور ته څرنګه یایي چې تا مالک بن سنان دا شهید صحابه غمجن دي نو د ټولو مجاهدینو استقبال د خپل ښځې کوي د مالک بن سنان مور راله د صحابه ونه یې پوښتنه وکوله د ما بچی مالک بن سنان څرنګه و هغه ورته شاته نبي علیه السلام را روان دی د هغه نه پوښتنه وکړه د نبي علیه السلام نه پوښتنه کوي نبي علیه السلام ورته یایي د ما نه وروسته عمر فاروق نه پوښتنه وکوئ عمر فاروق ورته یایي د ما نه وروسته صدیق اکبر را روان دی د هغه نه پوښتنه وکړئ کله چې صدیق اکبر نه پوښتنه وکوله د صدیق اکبر غیر اختیاري د خولې نه ووتل ول انتظار کوه مالک بن سنان را روان خو چې کله لږ مخته ولاړی ویې ویل دا دې څنګه خبره وکوله دا خو د خلاف واقع خبره وکوله مالک بن سنان خو شهید شو خو تر خاورو لاندې څه کوي د مدرسې طالب د نبي علیه السلام طالب څه کوي ولا ژره نیسي الله ته یایي الله د صدیق اکبر دې د سپینې ژیرې په روی باندې ما ته د تا حبیب یو لقب راکړی ده ما ته صدیق یایي صدیق خو درواغ نه یایي د ما نه درواغ وویل شول الله ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې مه شرموه مالک بن سنان بیرته راژوندی کړ دی زاړې روان ده د مسجد نبوي طرف ته چې کله رسېږي نبي علیه السلام صحابه کرام ټول یو تحیر کوي حیران شول چې دا شاته څه کیسه جوړه ده مالک بن سنان او مور داسې لاسونه سره بند کړي دي را روان دي د نبي علیه السلام مجلس صدیق اکبر ورته یایي رسول الله تعجب مه کوه زه د تا شاګرد یم زه هغه څوک یم چې تا ماته صدیق ویلي د ما نه خولې نه خلاف واقع خبره ووتله خدای ته مې سوال وکړ الله مړ مالک بن سنان بېرته راژوندی اوس مړ چې راژوندی کوي الله تعالی د چا په واسطه باندې خپله دی دا یې راځي دا لیست کې ګورې چې یو ځای پیدا کړم چې زه هم د چا خدمت وکړم چې ویې کتل یو ځای کې لیکلي دي یوه بوډۍ ده بچی نشته ورور نشته خاوند نشته کمزور یې د خدمت ته ضرورت لري حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي ما په زړه کې وویل چې دا خدمت به زه کوم سهار و روان شوم دروازه مې د بوډۍ وټکوله ول څوک یې مال زه خادم یم خدمت ته راغلی یم ول د تا نه نه خبر څوک راغلی خدمت یې وکړي سهار بل سبا په اذانو راغلم بیا یې راته ویل د تا نه نه خبر څوک راغلی خدمت یې وکړه ولاړی بل وخت د شپې راغلم ول خدمت د تا نه مخکې چا خدمت وکړه هغه ولاړی بل وخت رالم ورته کښېنستم چې دا څوک ده چې ګورم یو سړی را روان ده په کړو په ملا باندې په لږ سوچو باندې سوکه قدمونه اخلي دروازه یې خلاصه کړه کور ته ننوت ریبس جارو شروع شوله د لوښو صفایي وشوله
سکار اوس بډوی ته ول اجازه ده زه به ولاړ سم سراوت ما تر لاس ونیو مال من انت څوک یې ول ده راته ول ته څوک یې ول مال زه خو حضرت عمر یم ول ده ول زه صدیق اکبر یم ول مال څه کوې ول د دې بډوی د خدمت لپاره دلته زه راځم دا بډوی خدمت کوم ول مال پولیسو پښو باندې ولې را روان یې ول په دا لاره تېرېږم داسې نه ایسته د پښو ټکا مې یوه مسلمان ته تکلیف ورسوي نن دې د موږ نواز شریف را ولاړ شي یعنې کمزوری نه د یو طاقتور سړي خدمت دې وکوي عمران خان دې وکوي زه دې وکوم لیکن هغه د کامل استاذ په لاس باندې څوک تربیه شوي د نبي علیه الصلاة والسلام داسې انسانان یې چې جوړ کړل چې د ټولو انسانانو مسلمانانو امیر المؤمنین جارو رخې دې وي بډوی په کور کې جارو وایي لوښي صفا کوي مقصد دا د نور مفصل بیان به علما درته کوي خالي مې دا ځای در شو چې مسلمانانو دا بازار کاکا کور ته تقریبا یو شپږ اووه کاله دمخه موږ راغلي نن خدای د ده کور نن دغه ځای ته ورساوو چې خپل بچی قرآن ته وقف کړو دین ته یې وقف کړو شرعیت ته یې وقف کړو نن الله دومره طاقت ورکړو چې دا معذوره سپین ږیري دا نوجوانان دا ملایان دا یې د کوم ځای نه راجلب کړل د خپلو بچو نه داسې عزتمند ملایان جوړ کړي بلکې د ملا قدر خدا ده یو روایت کې راځي الله تعالی به ورته وایي په قیامت کې چې د بګړۍ ولونه دې غورځوه داسې علما به وي یو ول به غورځوي 10,000 کسان به جنت ته بیایي اصل د فخر خبره دا ده چې 10,000 کسان به د یوه ولو په طفیل باندې الله تعالی د جهنم د اور نه خلاصوي جنت ته به بیایي خو یو مودبانه گزارش ته چې ښه کوم د تاسو دا جوماتونه دلته شته مسله ملایان موږ ته داسې بیانوي چې کوم شی د جومات ته وقف کړو بیا په هغه کې بېرته تصرف نشي کولی حتی یو خلی دې در واخیست غاښ دې پرې صفا کړو بېرته به په هغه ځای باندې ږدې خو د موږ عامیان صاحبان د زړه خوښه دا راواخلي خدای ته یې وکړه شرعیت ته یې وقف کړي ورته یې زده بچی عالم سزا 15 ساله خرچې ورکوي خو چې کله د هغه نه جوهره جوړه شي سنگ فاروس ځینې جوړ شي بیا په کور کې پلار هم ځینې مروري ورور هم ځینې مروري د موږ ملا خو په کور راته ناسته ګونډې ولې د نه د خوارۍ د نه د ساده نه د ملایي ته خواري ولې ځینې غواړې دا خو ته الله تعالی ته ورکړی د دې خو چې ته ځوانه یې ته خدمت کوې د دې نه خو تا د آخرت توقع وله د دین د خدمت توقع دې وله ځینې او نن ورته یې ښځه دې په ما بوج ده بچیان دې په ما باندې بوج دي نو داسې د خدای ته هبه کړی نو په خپله هبه باندې رجوع مه کوه زه یوه خبره خالي کوم بیا د بیمار ډېر داسې کورونه شته بچیان عالمان کې د هغه نه وروسته په دې کور کې تنګدستۍ پریشانۍ بې اتفاقۍ غمونه مصایب خو سر یې نه خلاصېږي علما یا هغه دا ده چې دا سړی راولاړ شي د خدای تعالی سره په هغه خپله وعده باندې وفا نه کوي الله تعالی سره چې کله ته په وفا کې ولې مولوی بسم الله او مولوی فیضالله دې ورکړی د خدای انوارات 24 غنټې دې تا کور ته متوجه وي په کور کې برکت خوشحالي اتحاد اتفاق هر څه برابر خو چې تا ورته نو خو راګټلی ځکه خو ملای الله تعالی خپل د انوارات روح دې تا نه بدل په کور کې پریشانۍ بې اتفاقۍ دا شیان ټول مکمل هغه شی د دې د والدین د ورونو دا مطالبه کوم د موږ هم روحاني بچیان دي زموږ هم شاګردان دي اوس اخلاص ورسره شروع کړي اوس یې املا مضبوطه کړي اوس به له دې بعد ملا کېږي او د ځان قربان دا به ټول جنت ته وصل جنت خوند درکوي که نه درکوي چا ته خوند ورکوي لاس پورته کړي سم خوند نه درکوي که دنیا خبره کړې به لاسونه داسې پورته کړي
سور خوان درکوي ان شاء الله دا بشارت درکوم چې که خدای کول دغه نوراني چهرې به ټول جنت ته بیایي خو لږ تاسو هم داسې کوئ د دې خپلو علماؤو نه ملګري کوئ موږ سره بدل ته نه یي داسې طالبان سره شته چې د کور راځي م قسم د ککریا ورسره یي زه یم قسم د ککریا ورسره ما ته قسم د زړل سم ماړه طالبان په کور کې هر څه لري کریا نه ورکوي په کور لیکن دا نه ده پکار دا وعده وکړه چې زه به د دغه ملې فیصله د دغه ملې بسم الله په 100 روپۍ په ما باندې هېڅ نه کېږي زه به دا جمع کوم یو ځای د میاشتې به زه ورځم دا پیسې به وړم چې ملې بسم الله اوس مدرسه پیچلې کلام پې اخر تعلیف د کتاب پې اخر نو به د دومره مضبوطه وي تاسو بچیانو باندې به په نوره باندې به علم وکوئ او بچیان به راکوئ موږ ته بچیان به راکوئ که بیا نه راکوئ ګوره یو خدای دغسې وعده یي هغه چا ویلی و خو به دا مژړال سړی دی موږ خلک له تبلیغ اجې خلاص منډې وایي چا ورته ویل چې وعده دې د ده نه وعده مې نه ده هغه تبلیغان سې کوي چې هغه یا یي لیکن عمل نه ورباندې کوي چې ثواب یي یا سړی ځي نه اراده یې ښوله هغه وربه نه یي له زړه به دا وعده را سره کوئ چې موږ به یو ښه بچی تیز بچی دا دې د خدای دین ته ورکوو قرآن ته به ورکوو ورکوئ به که به نه ورکوو چې څوک یې ورکوي لاسونه دواړه سم پورته کوي او مسلمانانو والله بالله قرآن زاړي زه دا خبره هر ځای کوم قسم د یو درد را سره ده د قرآن حافظ ښه مجاهد سړی دینداره سړی د موږ ورته یې ویلي و چې 3 ورځې مې کېږي یو خوب وینم دته نسم ورتاجي نه شرمېږم هغه راوست ما ته ویلې نن 3مه شوه د خوب وینم د موږ د جومات په دغ پنج کې موږ طالبان سره ناست وو سبقان یې زړه سي چغې سي موږ ورته وګورو د جومات په دغ کونج کې قرآن اعظم شان زاړي ولې موږ دا طالبان سره دا زړه راپورته سي موږ چې کله ورسو د قرآن اعظم شان زاړي موږ دا واړه لوی طالبان دا ټول قرآن ته لاندې ولاړې ورته یې قرآن چا ویلي وله یې ولې زاړې ولته یې راته یې طالبانو ولې به نه زاړم د ما په کوم آیات باندې عمر ملنډ نه وویل په کومه چړۍ کې یې نه کړم غورځار کوم اور یې په ما باندې نه کبل ول قرآن پورته زاړي موږ لاندې زاړو دا د قرآن اوښکې ول په موږ کې تور سي اخر دا قرآن اعظم شان اور وایي نن قرآن مظلومه ده چې ته بچی نه ورکوې زه بچی نه ورکوم ته د مدارسو نصرت نه کوې ملګري یې نه کوې زه نه کوم بیا به د قرآن خدمت نور څوک کوي الله تعالی دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي لهجه مې تیزه ده د استادانو په مخ کې سړی په داسې انداز غږېده مناسبه نه وي کله د انسان دپاره ذرایه د سلب د علم دپاره وګرځېږي په دې باندې معذرت غواړم وما علیه الا البلاغ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه